پېښور زلمی میناوالو ته د مبارک وي. پېښور زلمی پی ایس ایل منیجمنت سره خپل کانټریکټ ټولو نه مخکې رینیو کو. پېښور زلمی مالک جاوید افریدي د پی ایس ایل کانټریکټ تاسو له پته ده د 10 کالو کانټریکټ دستخط شوی. په دې باندې ډیټیل سره ما ویلوګز الریډي جوړ کړي دي. کچره تاسو ډیلی بیسس باندې زما ویلوګز ګورئ نو کې دې شي تاسو هغه ویډیو کتلی وي. کچا نه وی کتلی دوباره به دل ریپیټ کم جی. د 10 کالو کانټریکټ مخکې ساين شوی د پی ایس ایل منیجمنت سره او پاکستان کرکټ بورډ سره. جاوید افریدي لکه څومره هم د پی ایس ایل لوبډلې مشران دي د کانټریکټ پی سی بی سره د 10 کالو ساين کړو وو چې 10 کال الریډي د پی ایس ایل پوره شو. د پی ایس ایل 10 سیزن او شوي. اوس را روان چې کوم 2026 پی ایس ایل دا یو لسم سیزن دی د پی ایس ایل. نو د لپاره پاکستان کرکټ بورډ فرانچایز ته ویلو چې تاسو کانټریکټ ختم شوی دی او تاسو به اوس کانټریکټس په نوی رولز اینڈ ریګولیشن باندې ساين کوئ چې ټول نړم باندې دا کانټریکټ جاوید افریدي یعنی پېښور زلمی ساين کو جی. لکه د پېښور زلمی مالک جاوید افریدي پاتې شو. د پېښور زلمی مالک عمر جاوید افریدي شو چې کانټریکټ ور سره خپل رینیو کو د پی ایس ایل منیجمنت سره او پاکستان کرکټ بورډ سره ټول نمخ کې. د جاوید افریدي نه علاوه د پېښور زلمی نه علاوه نورو فرانچایز د خپل کانټریکټ نه دستخط کړي، لا خپل کانټریکټ نه دی رینیو کړي. ګوره د دې ټیم چې کم د خپل قیمتونه مختص شي وي. 10 کال مخکې چې کم قیمت نو ښکارا خبره چې قیمت په اوس سی واشي وي. لکه 10 کال مخکې چې جاوید افریدي د پېښور زلمی ټیم سره مثال خبره په 1 کروڑ اشتلی وي نو دا ځل بوز د دې قیمت نورم سی واشي وي. ځکه 10 کال مخکې سره ټونه اوس سره ټونه دي. قیمت په سیوا شي خو د دې قیمت سیوا کېدو په جاوید افریدي اثر نه پریوزي. ځکه یو طرف لکه د قیمت سیوا شي نو بل طرف ته جاوید افریدي ته د ایڈورټایزرز نه پیسې هم زیات ملاويږي. د دې اعلان الریډي پاکستان کرکټ بورډ کړی دی چې 10 کال مخکې کم کانټریکټ مونږ ساين کړو داغه مطابق په فرانچایز لمون کم پیسې ورکولې نو اوس په ریټرن کې موږ داغه نه زیات پیسې ورکو. لکه مخکې با لکه دا نه چې جاوید افریدي لکه یاد نور د پی ایس ایل فرانچایز مالکان لیونی شوی د خپل پیسې لګي او د پیسې نه ملاويږي. دای که یو لک روپۍ سه مثال خبر او لګي نو دای په 1 لک روپۍ باندې 15 لک روپۍ ګټي. دا بزنسمنان دي، دا څه جوهرګر نه دي چې د خپل پیسې سین لولي. بس پی ایس ایل دا ټیم هم په پیسو باندې والی، کلاړیان هم په پیسو باندې والی او دای له فائدہ نه وي نرورا دای لا ډیره غټه فائدہ وي. دا لیونی نه چې دونه لکونه او کروڑونه روپۍ اسه لکه مطلب ویسټ کوي. لکه د پی ایس ایل ټیم جاوید افریدي د پېښور زلمی ټیم واغشتو نو د بورډ لم پیسې ورکه، پاکستان کرکټ بورډ لم د ټیم اغشتو پیسې ورکه. خو چې د کله پی ایس ایل شروع کیږي دا غیره لپاره کلړیان اخلي کنه. بابر اعظم په دومره پیسو، سایم ایوب په دومره پیسو، ډیرن سامي په دومره پیسو نو دا پیسې د کلړیان له څوک ورکه دا جاوید افریدي ورکه. خدا کلړیان اوټلو کې سټیج کوم اوټلو کې اوسېدل، اوټلو کې خوراکونه، اوټلو کې انټرټینمنت دا ول څوک ورکه دا مولا جاوید افریدي ورکه. خا کچره میچ د یو زینبل سټیډیم ته وی یا میچ پاکستان نه دوبۍ ته نو ټیکټ ولا څوک اخلي دا مولا جاوید افریدي اخلي. نو آیا جاوید افریدي لیوانه نه چې ارس په خپل پیسو کوي؟ نه جی، جاوید افریدي لیوانه نه دی بلکې یو بزنس مایند سړی دی. د دې چې څومره پیسې لګي د دې په ډبل دی ګټي هم د دې پی ایس ایل نه خدي اوس دې ګټي څنګه پیسې په دې بم خبرو کو ګټي داسي. اوس جاوید افریدي مطلب پېښور زلمی ټیم واغشتو، پی ایس ایل شروع کیږي. جاوید افریدي سره مختلف کمپنیانې رابطه کې شروع را چې زمونږ د کپنۍ نوم په شرټ باندې ولیکا، زمونږ د کپنۍ نوم په هیلمټ باندې ولیکا، زمونږ د کپنۍ نوم د شرټ په لستوڼي باندې ولیکا، زمونږ د کپنۍ نوم د شرټ په چیسټ باندې ولیکا، زمونږ د کپنۍ نوم دومره غټ ولیکا په بیگ باندې ولیکا. طالب مونږ دومره لک روپۍ درکو د یو میچ یا ټول سیزن د پاره به دومره لک روپۍ درکو. نو جاوید افریدي ګوره په شرټ باندې څومره نمونه لیکلي وي. مخکې په هایر نوم چې هایر خو د جاوید افریدي خپل کمپنی دا ټي ایس ایل په دلته لیکلي وي اکثر په شرټ باندې مختلف نمونه. لکه تاسو د پی ایس ایل فرانچایز چې څومره هم لوبډلې دي ادای په شټونو باندې مختلف نمونه لیکلي وي. نو دا نمونه دای اسی نه وی لیکلي، دغه کمپنیان نه دغه مالکانو له پیسې ورکړي. یو خو دغه پیسې شوي چې د شرټ پیسې شوي. بل جاوید افریدي ته وایي چې د ستا ټیم ز سپانسر کوم، اکثر لیکلي وي پېښور زلمی سپانسر بای هایر، سپانسر بای پاکستان ریډیو، سپانسر بای فلانه صرف، سپانسر بای ایریل. دا نمونه به تاسو اوریدلی وي. نو دا سپانسر چې کم کای نو دا چې سپانسر شي نو دا کټ جوړول، ټیکټ وغیرہ د ټولو لکه جاوید افریدي یو کمپنۍ د وای سایډ ته د ما ټیم سپانسر کا خو ته مال پیسې مراکاو زما دا ټیم چې څومره خرچه په هوټل کې هغه ورکا زبر د هوټل خرچې نم جاوید افریدي اخلاص فلانه کمپنۍ دا بوله د هوټل خرچه ورکی.
خو بیا به هغه کمپنۍ ته اوس که چې دغه کمپنۍ اوس ووایي چې جاوید افریدي ده چې ما ته کلاړیان راوله زه به د روټۍ ومکم او زما د کمپنۍ ایډز به مو کړي زما د کمپنۍ اشتهارات به مو کړي نو بیا پې دی خپل اشتهارات هم کوي کمپنۍ هم لیونۍ نه ده کمپنۍ هم لیونۍ نه ده چې د پېښور زلمي د ټولو کلاړیانو د ټولو خرچه په خپلو پر پیسو باندې ورکوي صرف څه دپاره چې سپانسر بای نوم ورسره راشي نه جي پې بیا د خپل د کمپنۍ دپاره ایډز چلی اکثر به په PSL دوران تاسو کتلي وي دا مختلف کلاړیان ډېر سمې څه وقفې کړې وي شهید افریدي د بابر اعظم وقفې هم تاسو کتلي وي نو بیا دغه کلاړیانو باندې دا کمپنیانې وقفې کوي څه مفته کې پیسې نه ورکوي ایډز پې خپل جوړوي ښه دا خو د دغې طرف نه جاوید افریدي له پیسه میلاو شوه بیا ولې د بورډ د طرف هم میلاویږي پاکستان کرکټ بورډ ته هم د دنیا پیسه میلاویږي لکه تاسو به کتلي وي HBL PSL اوس PSL نو د HBL نوم ورسره ولې لیکي اوس دا HBL PSL ته ملیونز اف ډالر ورکوي وروره چې زما دا نوم ورسره ورواچو PSL سره HBL بینک چې کوم دی غره دنیا پیسه PSL پاکستان کرکټ بورډ لور کې چې دی PSL سره د ما نوم ورواچه وروره د دې به زه تاله دومره لکه روپۍ در کومه ښه دغه اوس PCB له پیسې میلاو شوې د HBL له طرفې نو دغه پیسې به څه PCB ځان سره کړي پاکستان کرکټ بورډ او څه په ټولو لوبډلو باندې تقسیم کړي لکه هغه طرف نم دغه لوبډلو ته پیسې ملاویږي نو یو طرف ته که دا پیسې لګي نو بل طرف ته د فرنچایزو مالکانو دغه پیسې ګټي هم لکه دا نه چې بس دی لیونډي دي بس دی پیسې اور ته تنور له غورځوي وروره په 10 لکه باندې شین واټسن د اسټرالیا نه راوغواړي او په 50 لکه باندې ډیرن سامي راوغواړي چې دی سره لکونه په بوټو کې راختی نه وروره دا ټول بزنس مایندز خلک دي دی په دې باندې ډېر غټ بزنسونه کوي جاوید افریدي د خپل هایر راشي کې لاړیان راشي د خپل هایر ایډز په مو چلای د خپل هایر ایډورټایزمنت پکې مو کی د رنګ د نورو کمپنیانو ایډورټایزمنت هم پکې کی پیسې نه راوباسي وروره پیسه د پیسې نه راوباسي نو کوڅو کوی چې نه دا خدای ګټه کوي یا بیلات کوي خیر خبره ګوره د کم ځینې لاړه زمونږ دا خبره لاړه چې PSL خپل کانټریکټ چې کوم دی رینیو کو پېښور زلمي خپل کانټریکټ د PSL منیجمنت سره رینیو کو سه په هر څومره رینیو کړی دی افیګر به هم روز دوه کې میدان تراشي په هغې هم ډیټیل سره خبره کو چې د پېښور زلمي د ټیم مخکې قیمت څومره او دا ځلې قیمت څومره ولګېدو بیا په هغې باندې هم ډیټیل سره پوهې کړم خو ټول ډومبنې فرانچایز چې کوم دی او هغه د PSL کانټریکټ ساين کو نو هغه پېښور زلمي شروع را پېښور زلمي از د فرست فرانچایز to renew his contract with PSL management باقاعده افیشلی اعلان هم شوی دی او د جاوید افریدي طرف به هم دا ټویټ تاسو کې دې شي کتلی وي او کتلی نه وي نو او به ویني جی نو جاوید افریدي ټور نمخ کې شو د PSL کانټریکټ رینیو کو پېښور زلمي becomes the first PSL franchise to renew its contract after the new valuation لکه نوې چې کوم valuation د نوې چې کوم ریټس نوې چې کوم قیمتونه دي په هغه باندې پېښور زلمي خپل ټیم واغښتو او دغه مطابق خپل کانټریکټ چې کوم دی د PSL منیجمنت سره ساين کو جی